السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. امید کوم تاسو به جوړ خوشاله استئ او تاسو به ګوري A to Z الیکټرانکس یوټیوب چینل. دوستانو نن تاسو لپاره موږ یو بل زبردست ویډیو راوړل. تاسو څنګه کولی شئ چې 2 پاور موټر ته کلچ پلیټ په کومه طریقې سره بدل کړئ. نو ان شاء الله ډېر اسانه طریقه ده. تاسو ته به زه ټول طریقه په دې ویډیو کې ښیم خو ویډیو به زموږ سره د اخره پورې ګورئ. لاول به راشئ تاسو دلته ګورئ دا کوم پیچونه چې لګېدلي دي دا به ترې کولاو کوئ. په دې طریقې سره به دا بیا کولاو کوئ. ډېر اسانه او ایزي طریقه ده. دلته چې تاسو راشئ ګوره لاول به ترې دا پنکم کولاو کوئ. ګوره دلته دا وګورئ نه دا 2 پاور موټر دی 1450 RPM. د دې مسله هم دا کړئ چې دا لکه فاسیږي نه چې کله ورته بیلټ ور واچوئ بلکل غنګار کوي او سټارټینګ نه هلي. د دې مین وجه د کلچ پلیټ دا ګورو اوس کولاوو. دلته چې رالې ګوره دا به لاول په پیچکس باندې لږ را بهر کوي چې لږ را وځي. لاول به کوشش وکړئ که معمولي ټک سره دا ډک نه را بهر شي. خو اکثر دا موټر چې کوم دی دا نوی دی د بیرنګانو سایزونه چې کوم دي هغه لږ سخت دي. د هغې په وجه باندې دا داسې نه کېږي. دې ته پولر لازمي ور اچوئ ځکه چې دا ډاکټر چې دا ډاکنه چې کوم ده نو دا ډېر په ماتېدو کې ډېر باریکي. د دې سره غټ احتیاط کوئ. په دې پولر باندې ډېر په اسانې طریقې سره دا کېږي. ګورئ نو په دې طریقه باندې دا ډېر په اسانې طریقې سره راوځي. دا ډاکټر چې کله کولاو شو ګوره تاسو ته په نظر راشي چې کلچ پلیټ ګورئ نه کلچ پلیټ چې دی دا ډېر زیات سپارکینګ شوی دی استعمال شوی دی ډېر. نو ګورئ نه دا ختم شوی دی بلکل. مین چې کومه ټوله مسله ده د موټر د پاسېدو نه هغه دی کلچ پلیټ چې کوم ده هغه کلې ده. نو راوشئ کلچ پلیټ به ترې کولاو کوئ. دلته چې تاسو رالی ګوره د دې د کلچ چې کوم دی دا به چیک کوئ. دا کلچ به لاول لازمي وګورئ. ګوره چې زموږ سره کلچ څنګه دی هغه دا بلکل چې داسې مسلې داسې و نو بیا به برابري صحیح ده. که داسې دغه کېدو نه په خپله باندې بیرته راتو نه داسې نو بیا به هغه خرابي. دلته چې رالی ګوره دې ته د مخکې نه چې کوم دی د رننګ کنډکسر چې دی هغه نه و لګېدلی. دې ته اوس موږ د رننګ کنډکسر لګوو. د رننګ کنډکسر چې لګوئ ګوره دا تار چې کوم دی دا زموږ د سټارټینګ د کویل نه راوتی دی. د دې نه موږ یو تار ډایرکټ باد ته د رننګ د کپسټر دپاره والو. دا اوس ډایرکټ موږ ورکوو دې دپاره. خو دې دپاره سټیو ډېر لازمي دی. اکثر موټر ګرم شي د هغې سره د تار چې کوم دی هغه چې ته ټچ را ټچ نه شي نو سټیو چې دی هغه ډېر دپاره ډېر لازمي ورکوئ. بیا دلته راشئ دا کلچ پلیټ چې کوم دی دا به ترې کولاو کوئ. او دې سره احتیاط دا کوئ چې کوم لاندې دا کاغذ ورکړئ د دې بل کلچ پلیټ ته به هم دا لازمي ورکوئ. اکثر بیا د دې وجې نه اکثر موټر نری نری شارټ کوي. مین وجه د دې کیدی شي دا کلچ پلیټ دی. خو د دې سره کوشش کوئ چې کلچ پلیټ چې کوم دی هغه دې سیمه لګوئ. دا تنبې والا لګوئ. دا کار چې دی هغه ډېر زبردسته کوي. وخت ډېر اړی. عام لوکل چې کوم کلچ پلیټ راځي نو کوشش کوئ په ریټ کې دومره فرق نه وي هغه مه لګوئ. د هغې سره د موټر د سوځېدلو خطر هم ډېره زیاته وي. چې دلته بیا تاسو چې کوم کلچ پلیټ فټ کوئ د دې سره غټ احتیاط کوئ چې دا بلکل په سنټر فټ کوئ. اکثر یا ډېر هغه سیټ تللی یا دې سیټ تللی. د هغې مین وجه دا چې کله موټر فټ کړو دا کلچ پلیټ د شاپ څه لګي د هغې د وجې نه بیا موټر اکثر شارټ کېږي. دلته چې اوس تاسو کوم کنیکشن لګوئ نو دا کنیکشن ګوره زه دلته لګوم. که دا زه بره ولګوم او دا بل کوزه ولګوم نو دا هېڅ څه مسله هم نه کوي. که دا دې خوا لګي او دا دلته لګي هېڅ څه مسله نه کوي. دا او دا کنیکشن چې کوم دی دا به دې سیټ ته ولګوئ.
کوشش کوئ چې دا کم کلچ پلیټ چې کوم دی دا صحیح را ټیټ کوئ. دلته به تارونو سره غټ احتیاط دا کوئ چې تارونه ستاسو نه چې ته په ډک نه کي ګیر نه شي او د هغې د وجې نه بیا یا کټ شي نو بیا به ته غټه مسله جوړېږي. سره به غټ احتیاط کوئ چې زموږ تارونه په صحیح ځای باندې راشي. ها دا زموږ سره ریپیټ شو. ګوره دا زموږ دا تار چې کنیکشن چې موږ اخیستی و نو دا د سټارټینګ د کپسټر دپاره شو. بیا دا کنیکشن چې کوم دی دا وینې دا کامن دی. دقه ځینه دلته راغلی دی دا کامن دی. دا دواړو کنډکسرو ته کرنټ ورکوي. صحیح ده. اوس د سټارټینګ کنډکسر ګوره موږ رالو. ګوره دا به اول ډایرکټ کلچ ته چې کوم ترې دا به په هغې پسې ولګوو او بل دا کوم چې دی دا یو تار دا به د بل کامن څه ولګوو. صحیح ده. بل یک کنډکسر چې کوم دی د هغې نمبر دی 200 250 200 250 دا 2 پاور موټر کې ښه زبردسته کار کوي. ښه دا ولګېدو. راځئ اوس دا چیک کوو. خو مخکې د دې نه مخکې لا اول پنکه ولګوو. د پنکې په لګولو کې هم احتیاط کوئ چې یار مخکې ډېر نه شاته نه چې لګي را لګي نه. ها اوس راځو. ګوره دلته دا مونږ چیک کوو. دا ور لاول اسپایرینګ وکړو. اوس بالکل ټیک دی. ښه ډېر زبردست سټارټینګ کوي. په دې سره یو کار بل کول غواړي. دا اوس موږ په بیلټ باندې چیک کوو چې ماشین کې لوډ کې بیلټ ور ولېږي. اکثر کلچ پلیټ هلته نه اپ کېږي د هغې د وجې نه پاڅېږي. نو بیلټ ورته ور اچوئ داسې چې کله بیلټ کې زور تاسو ورکړو او پاڅېدو نو ستاسو موټر به بیا هلته ټیکي. کلچ پلیټ چې کوم دی هغه به صحیح کار ورکوي. صحیح ده. انشاءالله دا ډېره زبردسته ویډیو ما چې تاسو سره زه ضرور دا شیر کړم او ډېر اسانه طریقه ده. 2 سپوره موټر ته چې کوم کلچ چې دی دا بدلول او د کنډکسرو د طریقه ډېره ایزي او اسانه طریقه ده. انشاءالله بس ما په خپلو دعاګانو کې یاد ساتئ. زه به تاسو لپاره دا ډېرې زبردسته ویډیوګانې راوړم. راتلونکي ویډیو پورې په الله سپارم. د الله په امان.